حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل ما ته د الله څخه سوال وکړه چې زما هر دعا قبلوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ای سعد د خپل خوراک شی حلال کړه بس ستا هر دعا الله جل جلاله قبلوي، بس ته مستجاب دعوت. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل یا رسول الله ادعو الله يجعلني مستجاب دعوتي. اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ څخه سوال وکړه چې زما هر دعا الله جل جلاله قبلوي. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یا سعد اتب مطعمك تكون مستجاب دعوت. تب پاک خورا حلال خورا بس ته مستجاب دعوت، يعني استابه هر دعاء الله جل جلاله قبلوي. والذي نفسي محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل و اے ساده زما دي قسم په الله وي چې حرام ګوله سړی وخوري 40 ورځې دعا نه قبل شي، او د هر بنده غوښه چې د حرام مال او د سود په مال سره پیدا شي د دغه غوښه سوځول په اور سره غوره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کسب الحلال فریضة بعد فریضة. حلال قسم فرض ده تر بل فرض وروسته. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل هیڅ کسب غوره نشته تر هغه کسب چې سړی په خپل لاس سره کوي او هر څه چې په خپل ځان او اهل او اولاد او خادم باندې مصرف کی هغه خیرات.